دا اذان چې وکړه دا مخکې نه و. رسول الله مبارک چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو خلکو به منځونه کول، خو د مانځه د راجمع کېدو اصول او ترتیب نه و. نو رسول الله مبارک ملګري راجمع کړه او ویل داسې څه طریقه پکار ده چې د هغې په وجه باندې موږ ټول راجمع کیږو او په یو ځای باندې مونځ کوو، په جمع باندې مونځ کوو. نو د دې وخت او د جمع د راجمع کېدو لپاره څه ترتیب پکار دی. نو رسول الله مبارک مشوره واغسته د صحابو نه. نو چا دا مشوره ورکړه چې یو غونډس که به جوړه کړو، لرګي پورې به وتړو، تیل به پې اچوو، هغه به داسې نیسو، هغه لمبه به بلیږي، نو خلکو ته به پته لګي چې د مانځه وخت دی. او دویمه مشوره دا مخې لراله چې بیګل به غږو، ګوګو چې ورته وایي، جادوګرو هغه مارانو والا سره چې وي، ویل دا شی به غږو، خکر ورته وایي، د اوسۍ په خکر کې پوکې وهي، هغې نه اواز پیدا کېږي. بیم هم ورته وایي، بیم مارانو ته چې خلک غږوي. ویل دا شی به پیدا کړو، دا کار به کوو. او بله رایې دا راله چې نه، یو څو ګونګروګان به پیدا کړو، لرګي پورې به یې وتړو او په دې کوڅو کې به ګرځو، هغه به داسې خوځو را خوځو او هغه به اواز کوي. نو هغې نه به پته خلکو ته لګي چې د مانځه وخت دی. دا ټولې رایې مخې ته رالې، خو په دې باندې اتفاق وشو چې یو لرګی به پیدا کړو او هغې کې به ګونګروګان وتړو، اواز به کوو. په دې خبره باندې خلک جدا شو، خو اتفاق پې نه و، یقیني خبرې نه وې. یو صحابي خوب ولیده، د شپې په جومات کې کېناسته او ډېر فکرمند و. نو چې وده شه نو خوب یې ولید چې زه په خوب کې روان یم او همدقه لرګي په طلب کې چې زه لرګی را پیدا کړم او د هغې په وجه باندې خلک را جمع کوم چې د دې اذان بنیاد تاسو ته پته ولګي چې اذان د کم وخت نه شروع شوی دی. نو چې هجرت نه بعد لږې ورځې بعد دا واقعات شوي دي. د شپې د صحابي خوب ولید چې زه بازار ته روان یم، لرګی اخلم، یو بوډا سړی مخې له راشي، ما نه تپوس وکړي، زه ورته خپل مقصد په ګوته کړم چې زه خو دقه شان کار پسې روان یم. ویل هغه راته وایي چې زه درته یو بله طریقه نه ښیم. نو هغه ودرېد، په یو لوړ ځای باندې غوږونو کې ګوتې ورکړې او دا 15 کلمات یې ورته وښوده. ویل داسې کلمات وایه په بلند اواز باندې چې د چا اواز ښه بلند دي نو هغه به دا کلمات وایي. د اذان دپاره 3 شرطونه دي. یو دا چې د اذان کلمات ښایسته ویلی شي، خپل مخرج کې ویلی شي، او بل دا چې اواز یې بلند دي، او بل دا چې د صف اول مقتدي منځګزار سړی وي، داسې نه چې صرف اذانو کې او بیا لاړ شي. هغه سړی چې جومات ته د ټولو نه مخکې راځي او د ټولو نه رستو ځي، دا په مسلمانانو کې د ټولو نه اول نمبر مسلمان دی چې راځي د ټولو نه مخکې او ځي د ټولو نه رستو. نو دا صفتونه به پکې. سحر هغه صحابي راغی او په منډه منډه راغی. رسول الله مبارک ته وی ما خوب لیدلی دی او داسې صورتحال دی، خپل خوب یې ورته بیان کړ. عمر صاحب راغی وی یقین وکړه ما هم لیدلی دی. 10 صحابه راله او یو شان خوب یې لیدلی و. خو لومبی سړی چې کوم و نو د هغه نوم دی عبدالله ابن زید.
چې دی راغی خوب ده لیدلی و رسول الله مبارک بلال ته وویې پاسه ته اذان وکړه او دا کلمات ووایه او د دې کلماتو مقصد به دوه ټکي وي د ایمان تازگی وی د اذان مقصد دا دی چې په اذان کې تاله د خپل ایمان تنبیه در کولی شي چې ستا عقیده دې دی ستا عزم او اعتماد دې دی چې الله د ټولې دنیا د پاسه طاقتور ذات دی او دا دنیا کن فیکون سره چلی لګیا دی همیشه قائم دی همیشه د پاره هغه ژوندی دی یو دی او همیشه دی